د فیسبوک ملګرو تم ستړي مشي وایو یو ځل بیا هر کله ستړي مشي په خیر راغلی تاسو د سونو اف ام یو کم 90.4 او سونو اف ام شپږ 90 د امن غږ نه اوري ادبي نړۍ او زم اباسین یوسف زه په ادبي نړۍ کې د پښتونخوا یو څو اتلان په دې موضوع باندې مونږ خبرې اترې کولې او څو اتلان مو لکه بایزید انصاری پیر روخان او اخوند درویزه بابا خوشحال خان بابا رحمان بابا د دې په حق لا لګ ډیر معلومات تاسو سره شریک کړه زه یقین لرم چې زمونږ هغه اوریدونکو چې کم زمونږ سره په خبرونه کې شریکی هغه تل تر تله مونږه کوشش کړی چې مایوس نه کو او هغه له سنوي مواد ورکو نوي معلومات ورکو دا وخت چې دا وړمبۍ ګنټه زمای او دویمه ګنټه بیا دا اوریدونکو ځکه چې په وړمبۍ ګنټه کې زه په سم موضوع خبرې کوم یا فن پاره وایم او دا غې نه پس بیا دویمه ګنټه کې تاسو ټلیفون راځي تاسو اس ام اس راځي تاسو پیغامونه راځي د فیسبوک په لیک باندې تاسو د سونو پښتونخوا په درک زمون سره زوبه ګام باخلو ټلیفون لوري ته چې د ټلیفون په لیک باندې کوم ملګری را روان دي 09152 09152544143 یعنی 09152544143 ګورو چې وړمبه ملګری چوک ته السلام علیکم وعلیکم سلام السلام علیکم اباسین صاحب رو جوړې خې وخت دیږي امیر حیدر شبگیر افریدی صاحب ستړی مشه د جمرود شاکس شانور آباد نه د شاکر شانور آباد امروز امیر حیدر شبگیر افریدی تاسو پروګرام ستاینه کو ټول دعاګانې او سلامونه په خیر راشي په خیر پروګرام هم لکه نور په شان نن هم ډېر زبردست پروګرام او اورېدو خوانو مزام ته واغستل خشوه استاسو خوښ شو مونږ استاسو کلام ته غوږ یو او کلام ارته ارشاد نن راغلی په ماوار د جدایي دی واه او پروت په زړه کې مې انګار د جدایي دی واه 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 او خپل پردي راته په یو رنګ لیدای شي آها دومره غم په ما انبار د جدایي دی واه واه او ښکلی مخې راته مخکې کېږي واه ښکلی مخې راته مخکې کېږي او هسې حال زما د یار د جدایي دی هی هی او شعر دی پکې چې د مخ راځنې پټ کړو په پلاو کې آها چې د مخ راځنې پټ کړو په پلاو کې ما ته ستا دغه انکار د جدایي دی واه واه آخري شعر دی مقصد چې شبګیر تا ته د نیولي دواړه لاسه واه شبګیر تا ته د نیولي دواړه لاسه او لویه ذاته ګرفتار د جدایي دی واه وخت را کولو یو جهان مننه خوشحال او کامیاب او بریالی قربان اوسئ ډیره مننه دا وخاغله امیر حیدر شبگیر افریدی چې د جدایي قصې مونږ سره چیړلې هیله ده چې تاسو هم د امیر حیدر شبگیر د جدایي دردونه محسوس کړي ملک خان سلام کوي وعلیکم السلام او زمونږ نور ملګری خپت درز کې را روان دي دا د جی زمونږ د سونو پښتونخوا په درک باندې تاسو د فیسبوک په لیک باندې مونږ سره تماس نیولای شئ ملک خان ګلونه مر لګری دي ګورو چې راتلونکي ملګری څوک دی السلام علیکم السلام علیکم ما خیال دی چې دې ملګري ته زمونږ غږ نه رسېدو نو ټلیفون یې لګېدلی و خو یا د هغې غږ مونږ ته نه راتلو یا زمونږ غږ هغې ته نه تلو ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستړي مشئ په خیر تاسو چېرته نه څوک ستاسو غږ مات کېږي لږ اوچت ووایئ شیرزمان خلیل یم پیشخره پایان حضرت بابا جی شیرزمان خلیل صاحب هرکلی ته وایو میرا مهرباني تاسو هرکلی وایي عزتمن شئ قدرمن شئ جی جناب څه به وایئ ماشاءالله پروګرام ډېر ښکلی ډېر زبردست و ډېره زیاته مازه کوي دا ستاسو پروګرام دی ځکه ښکلی دی شکه الله مې عزتمن که دا وفاداره سره ستاسو ورځي تاسو ډېر سلامونه ټول اردوونکو ته قربان
ډېره مهرباني شیر زمان خلیل صاحب خوشحاله شو الله دې ښاد لره 09152541143 السلام علیکم وعلیکم السلام استاد محترم سلام علیکم په خیر علی ستړي مشي خیر دی مهرباني فرهاد ما د صدریاب شیخ کلی نه جی فرحات صاحب هرکلی ته وایو ډیره مهرباني بس استاد محترم کال لګي نه مینوال ډیر شي دي نو بس دا خو کله کټ شي او کله دغه شي په کال کې کال لګي کنه سلیم استاد وایي زمانه چلیز دکې خو اکثر کال ملاوي په آسان یاره بس دا قسمت وړه ده نو نو بس سلیم استاد وایي چې ما دوه کسان لګولي نو کله یو لګي کله بل نو زر ملاو شي او صاحب تیر پروګرام کې ما بلمانم بیا تاسو یو دوه کسه راوغوستله مې اورېدلې خو هغې کې مې امکان نه و میلاو شوی ښه جي ښه فرحات صاحب څه به وایې راته نن بس داسې یو کلام دی دا به دغه کړو قربان خو مخکې یو دوه شعره دي ارشاد وی محبت کا تخ بادشاہ کړم بادشاہي کړما په دنیا مې پروا نشته که فقیر یما لږ راګوره چې زخمونه مې جوړ نشي چې خوشي د ژوندون نه وینم چې خوشي د ژوندون نه وینم دلګیر یمای واه الله پزړه کې چې بیا راشي واه الله پزړه کې چې بیا راشي داسې پزړه کې مې فضا راشي واه چې په خیالونو په فکرونو کې شم چې په خیالونو په فکرونو کې شم نو په خیالونو کې زما راشي نو په خیالونو کې زما راشي داسې پزړه کې مې فضا راشي واه پټ پټ رانه لاړلو یار پټ پټ رانه لاړلو یار دا ګودر غاړه لا بیا راشي دا ګودر غاړه لا بیا راشي داسې پزړه کې مې فضا راشي د ګودر لار ورته سار مزه د ګودر لار ورته سار مزه په دغه لار به خامخا راشي په دغه لار به خامخا راشي داسې پزړه کې مې فضا راشي یار دا یار سره ملګري نشي یار دا یار سره ملګري نشي آسه د جال کې دا یار راشي آسه د جال کې دا یار راشي داسې پزړه کې مې فضا راشي فرهاد یار څه بې وفا غوندې شو فرهاد یار څه بې وفا غوندې شو په دغه لار چې د وفا راشي په دغه لار چې د وفا راشي داسې پزړه کې مې فضا راشي الله پزړه کې چې مې راشي داسې پزړه کې مې فضا راشي ډېره مننه فرحات صاحب دا ښاغلی فرهاد د سردریاب شیخ کلینا عبدالله همدرد سلامونه کوي وعلیکم السلام بادشاہ منیر صاحب سلامونه کوي وعلیکم السلام ظاهر حیران وی سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د کراچۍ د رڼاګانو د ښار نه پروګرام ډېر زبردست دی سلام کوم ټولو مینوالو ته او ټول باجوړ ته ډېره لا
ظاهر حیران صاحب الله دې خوشحال لره، الله دې په پردیس کې خوشحال لره. السلام علیکم. ستړي مشه په خیر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اباسین صاحب صافی صاحب ته سلامونه. ګلاب خان امام الله ګورونه. ګلاب خان ماما په خیر علي. خیر اوسې. او فریادي صاحب کلام به شریکم. ډېر خوند به وکړي. د یار په کوڅه غلی وارخطا زمر اعظم. رقیب د لاسه هر وخت په ژړا زمر اعظم. واه واه. د زړه خبرې یار ساته چې په خوله کولی یې نه شم. په چوپه خوله تر څو به د حیا زمر اعظم. ډېر اعلی. ړندې شوې زما سترګې د چا سترګو په لټون کې. واه. ستومانه سترګې نابینا زمر اعظم. واه. که ټوله دنیا ګوري هېڅوک نه ګوري دنیا ته. واه. یو زه یم په نظر کې ناروا زمر اعظم. ډېر ښه. اشنا ته په اشنا سترګو منظره کتلی نه شم. واه. د خیر و بدو سترګو ناشنا زمر اعظم. اباسین صاحب خدای دې ژوندی لره. ټولو اورېدونکو ته دوا سلام. ډېره مننه ګلاب خان ماما د ملاګورو نه، الله دې خوشحال لره. دا ښاغلی ګلاب خان ماما د ملاګورو نه. ګورو چې بل ملګری څوک راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب عظمت علي صاحب. وسیم صاحب بالکل عظمت علي سره پلینې ما ټال دالنه. قربان. وسیم صاحب جوړ. شکر الحمدلله. وسیم صاحب بس کتابي سره شریکي کو وخت وړي نه. بیخي سمه ده. ما د قیامت تمال رالا ترنه واغست په دې دنیا لسونه جنان د بل د خولې سړی دی خدای زما ګڼګې پې صبر کې میانا یو ځلې منکلي ته راشه کوڅې دې تنګې مین خوا په خوا ورځینه خدایه مین څوک په چما کړې چې وسې نه راځي په مخې اوښکې ځینه ما د قیامت سامان راله ترنه واغست په دې دنیا لاسونه په زړه به غټه تیږه کېږدم دسته د لورې نه دې ورو ته درومه زلفې په اوږو باندې اړوي راړوي ما په سرو لمبو باندې اړوي راړوي زلفې په اوږو باندې اړوي راړوي ما په سرو لمبو باندې اړوي راړوي. ډېره مننه ډېره مننه. دا ښاغلی عظمت علي. عزیز خاکسار وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب څنګه یې؟ عزیز خاکسار یم د باجوړ نه د ارنګ نه. اوهو ارنګ برنګ ډېر ښکلی ځای دی. وایي چې اباسین صاحب ستاسو دا پروګرام اوس د کوم سټیشن روان دی؟ دا جی سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اباسین صاحب ښه جوړ. قربان ستړي مه شئ. تاسو څوک دی چېرته نه؟ ګلاب خبرې کوم تحتل نه. جی ګلاب صاحب تاسو ښه یې جي؟ ډېر شکر. ما ویل چې څو خبرې ورته وکړم تاسو خاموش اورېدونکي یم خو شاعر خو نه یم خو ما چې زه تاسو سره څو خبرې. الله دې خوشحاله کړه ګلاب جان وایه. خوشحاله شي نور ښه انشاءالله. د الله مهرباني ده. صحیح ښه جوړ مهرباني. قربان خوشحاله شي. دا و زموږ ګلاب. علي وایي چې سلامونه اباسین صاحب. یو خوا سترګې د غربت راپسې سرې دي بل خوا پیټی د رواج په ذهن بار شي. د رواج د بندیزونو نه یریږم د دې لوړو لوړو غرونو نه یریږم چې زما او د جانان منځ کې ولاړ دي د خپل کور د دیوالونو نه یریږم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اباسین صاحب ستړي مه شئ. په خیر علي ستړي مه شئ. تاسو څوک چېرته نه؟ اباسین صاحب بیدار خبرې کوم د چکرې نه. جی مونږ ته اوږده ښکارو چې تاسو بیدار یې.
نه بس تاسو ته جی بیدار صاحب څنګه څه به وایې بس یو ټپت به بیا زمزمه کو هغه تیر ځل خو بس داسې چل شوی و چې کال ډرپ شوی و اوس خو بالکل نه ډراپ کېږي وایې بسین صاحب وایي چې علم یو تر بل زارې گئے دنیا د غم ټاله وهي ورانه بشینا واه او د لیونې ارمان پوره شو یا په لاره ځې په کاڼو ولې زیارتونه واه بسین صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه قربان ډېره مننه الله دې خوشحاله کا جی جناب بیدار صاحب ښکلی اواز او ښکلی انداز ګورو چې بل ملګری به څوک راځي السلام علیکم وعلیکم السلام فرحت صاحب په خیر علي اواز دې ماتیږي را ماتیږي فرحت صاحب جی او دا ټیم را سره کنه تیاره جی جی اواز اوس ښه شو ما اباسین صاحب لکه ډېر پخوا دا سازونه خو نه وو که نه واه او لکه دا وه چې بیا په وروسته خبر ترې نه خو لکه دا تمبل پکې بیا راوتی و جی او بیا بس بیا هغې نه پس بیا باچه پکې راووته او بیا پکې په وروسته څه راووته صحیح ده داسې نه داسې ده که نه بس ترتیب چې هر څنګه دی خو وار په وار راغلی جی بالکل موجوده چې کوم ډول چې پروګرام کې دا ترنم کېږي نو ملدا پکې لږ سور پیدا کوي ښه خبره ده بس دا ښه خبره ده او دا زما هم لږ خوښي خو دا چې زما لږ اواز پترنګ دی ما هم ترنم کې ویلو خو اواز مې ډېر پترنګ دی بس چې کله دې سور کې شوې نو بیا پرې راځه او دا چې دا لکه دا کلامونه چې کوم نه تازه طرز کې ویل کېږي او دا چې کوم کلامونه دا جدید لکه ایسا سازونه جدید طرز کې ویل کېږي ټیک وایي بالکل جی بالکل ډاکټر عباسي صاحب جی د شاعر شمس الزمان شمس خټک دا یو بل ورپوټی غزل دی دا ارشاد دا مخکې لکه چې دا مخکې ویلی شوی نه ارشاد نو وبېویم مهرباني وکړه دا غزل څه داسې دی چې په زړه زخمي راغلی یم ستا کلي ته په شواخون را رسېدلی یم ستا کلي ته دا شواخون چې څه ته وایي شواخون جی جی فرحت صاحب شواخون تکلیف د ملګري اواز د فرحت ورک شو الله دې خوشحال لري زما خیال ته پوښتنه کوي شواخون څه شي ته وایي شواخون یعنی ډېر زغم برداشت عزیز خاکسار وایي چې په تیبرګره کې ستاسو د سټیشن کار نه کوي فون نمبر څه دی پلیز زمونږ د فون نمبر چې دی نو 092-52-103 او په تیبرګره کې شاید چې کمرشل پروګرام رواني نو د دې وجې نه به تاسو ته نه راځي او که بالکل نه راځي نو بیا به څه ټیکنیکل فالټي رحیم فیض وایي السلام علیکم اباسین صاحب رحیم فیض یم دا وخت ستاسو پروګرام اسلام آباد کې اورم او خوند او مزه تې اخلو ډېره مننه رحیم فیض صاحب الله دې خوشحاله کا مونږ کوشش دای چې مونږ خپل غږ چې کم ځای ته زموږ غږ رسي چې مونږ ورته د پښتونخوا وږمې ور ورسو ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو سلیم استاد په خیر راغلی تاسو په خیر راغلی الله دې قدردانه کا سره د ټول ټیم او درنو اوریدونکو قربان ډېر خوند وکړو او الله پاک دا د دې لړۍ او دا د دې ولوله دا قائم او دا مدیر عمر د پاره امين سره ستاسو او یقینا چې ډېر سم څه ذکرل او تکړه د قربان خشوه قربان ارزو کما جی ارشاد مننه سترګې مې پریشانه دي سلګۍ وای واه سترګې مې پریشانه دي سلګۍ وای اوښکې ترې روانې دي سلګۍ وای سترګې مې پریشانې دي سلګۍ وای اوښکې ترې روانې دي سلګۍ وای
او بیا به حوصلې ورته راځوانې کړم بیا به حوصلې ورته راځوانې کړم خیر که نن نادانې دي سلګۍ وایي مننه او ووایه جذبو ته چې همت کوئ ووایه جذبو ته چې همت کوئ نه یې منن ځوانې چې سلګۍ وایي مننه او خدایه اتفاق به مونږ کې راولي خدایه اتفاق به مونږ کې راولي مینې مو روانې دي سلګۍ وایي ډېر ښه شعر دی بیا ووایه دا مننه خدایه اتفاق به مونږ کې راولي مینې مو روانې دي سلګۍ وایي ډېر ښه شعر دی مننه او چاته انتظار دی د سلیم مجد چاته انتظار دی د سلیم مجد لارې ټولې ورانې دي سلګۍ وایي ډېره مننه ډېر قدردان شي یقینا دعاګانو په یاد مننه صاحب دا و ښاغلی سلیم استاز د لواړګي نه ګورو چې د سلیم استاز نه پس څوک تشریف راوړي دې وخت کې زه خبرې ډېر ځکه نه کوم چې د ټلیفونونو وخت نو زه هم چې ستاسو وخت زه نه اخلم السلام علیکم وعلیکم السلام سرجي سلامونه او نیکې هیلې ستړي مه شئ په خیر تاسو څوک د چېرته نه سرجي زه حیران او ورکزۍ خبرې کوم د پېښور نه جی حیران صاحب هرکلی ته وایو بس سرجي حاضري به درته وکړه قربان او نور څه خو داسې سره شته نه خو یوه نوې غونډه ټاپه دی دا درته شریکه ارشاد او تاسو یو موضوع باندې خبرې کولې چې دا غزل څه شي ته وایي که نه جی بس لږه زده کړم کوم نو بیا هم هغه ټایم کې یوه ټاپه دی نوې غوندې دی ارشاد وایي د ما غزل ژوندونه زما غزل ژوندونه بهار به راشي که مدام به داسې یمه سرجي بس سلامونه او نیکې قربان حیران ورکزي صاحب ډېره مننه کوم خوشحاله شي ښاد او آباد اوسئ هغه ملګري کوم چې ټلیفون په لیکه راځي د هغې دپاره نمبر دی 09152544143 السلام علیکم وعلیکم سلام خوږه ډاکټر صاحب الله دې عمر دراز کا په خیر رالی او ستړی مشي سره ستاسو قربان تاسو څوک چېرته نه قدرګل د صفت څنګه سرجي الله دې آباد لره جی قدرګل په قدر هر سړی په قدر ګناهګار دی لا بې قدره ګناهګار عبدالجبار دی اباسین صاحب الله تعالی ډېر ژوند درکړي والله ډېر خوشحاله کا امین سره ستاسو دې دوست پوتم ډېر انتظار قربان چهارشنبې په شپه خاموش شو او دا تیل په باندې خاموشي نه اختیاریږي الله مو خوشحاله که سبا کېدی شي زه غیر حاضري مو کوه والله دې خیر کړي الله دې ژوند دې راته درکړي مړه دا خو ژوند دی نو قربان او دا دې زموږ کلي دا شاعر الله دې وبخښي نو هغه ویلې مال چې ما په ځان سره موټر کې ګرځو نو ویل چې دا خو ما ته را جوړېږي لکه د هغه یو زوی و هغه هم دیوانه او ختم دا عجز بس مړه وه بیا نو دې پاتې وجله لاړه وجنه چې راله بس بیا چکرې والي نو ما ته ویل چې دا خو ما ته را جوړېږي خوب نو مړه مال وی وایه استاد بس وی وایه نو هغه څه داسې دی چې خپله ډوډۍ نه ورکوې د بل ته تمداري په دې وجه مالداري خپله ډوډۍ نه ورکوې د بل ته وهي کسي خپله ډوډۍ نه ورکوې د بل ته وهي کسي او تا نه چې پیدا شي به هم د غرنګ پسي ډېره مننه وبسه سړي وي چې لاسونه بل ته نسي پیشې د ځان نه جوړ کړي تکې پسې بیماري او په دې وجه مالداري ډېره مننه او پیشې د ځان نه جوړ کړه کمبخته نه کې شرم پیشې د ځان نه جوړ کړه کمبخته نه کې شرم لالچ چې دنیا وي پکې ګرځي ګرم اخلاق دي د قارون خوی دي بهر کو مینې د لوینې څومره خپل په دنیا درکو تا به مسې غر کې داسې دنیا یاري په دې وجه مالداري ډېر ښه دی ډېره تا به مسې غر کې حال ته د شدادو نمرودو که پیرغونو هغه هم کله بربادو لږ نصیحت کومه که چا وساتله یادو نصیحت چې درته کومه لا کږېږي که شرماري په دې وجه مالداري نصیحت چې درته کومه غوسه کېږي راته زیات
خضر باندې لګي دا وسخان بیتونه شات شاګری مولا نیمه چې کوم تمه د سخات رښتیا مې درته وویل جګړې ته تیار په دې وجه مالدار یا باسین صاحب ډېره مننه خدای دې ژوندی لره الله په امان قدرګل صاحب ډېره مننه کوو ډېر ښکلی ولسي رنګ کلام یې را سره وړاندې کړو ډېر ښه په دې وجه مالدار او دا مالدار هغه خلک چې کنجوساني نو کنجوس سړی چې دی هغه بس کنجوسي نو په دنیا کې دوه خلک چې دي دا د ژوند نه خوندونه نشي اخیستی یو کنجوس سړی او بل بې ذوقه سړی چې څه ذوق لري څه خوند اخیستی شي د ګلونو نه د سیندونو نه د غرونو نه د محفلونو نه نو دغه خلک چې دي دا ژوندي خلک او شوم سړی او بې ذوقه سړی چې دی دا د ژوند نه هېڅ خوند نشي اخیستی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحت صاحب وایه کلام راته راسپړه چې بس کلام راته نور خبرې نه کوم ځکه چې بیا وخت ضایع کېږي نورو کارلارانو که نه او جي دې غزل کې یو ټکی دی چې دا څه ته وایي شواخون ما خو ووایې شواخون تاسو ریډیو نه اورېدو شواخون چې دی زغم برداشت تکلیف جی بالکل ښه دا یې ویم دا غزل ویم په زړه زخمي راغلی یم ستا کلي ته په شواخون را رسېدلی یم ستا کلي ته دغه یو ځای مې د عصري و زما خپله یاره ډېرو غمونو را شړلی یم ستا کلي ته خوښه دې خپله ده چې څه سلوک کوي را سره لیوني زړه مې راوستلی یم ستا کلي ته ستا په کوڅه کې یم پروت د مسافرو په شان زه امیدونو رابللی یم ستا کلي ته د شمس نه پاتې د دنیا واړه کارونه شول نن جانانه مې دې راښکلی یم ستا کلي ته او چې بس دا ډولکي هم پکې پخوا کې به دا کېده والی کېده به جی ډولکي موجوده ډولکي خلک دغه کوي زه ډېره مهرباني ته وخت مهرباني خوشحاله شي دا و ښاغلی فرحت د سفید څنګ نه د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت پوره کېدونکی دی نو مونږ به مجبوراً د هغې نه اجازه اخلو او انشاءالله زمونږ خپرونه تر 12 بجو دوام لري د فیسبوک ملګرو ټاټا بای بای په مخه